اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک اعتبار قومی ساخیل شہید بانڈہ د میډیا په وساست باندې خپلو علاقې او اعلی حکامو ته اګاه کومه چې یاره په 9 تاریخ باندې زمونږ څه کورنۍ واقعه راغلې وه. زما د یو دوه ورونو چې زمونږ نه تقریبا یو 2 کیلومیټر کې اوسي، د هغوی څه په ځمکه باندې خپل منځ کې څه مسله وه او هغه مسله داسې وه چې زه په خپل ځای کې ماته څه داسې معلومات نه وو، خو چې وروسته لکه د چا د خولې نه خبر شوم چې یاره هغوی خپل منځ کې جګړه ده، نو خدای شته چې هغې کې ما بس چې کوشش کوو نو دا واقعه شوې وه. نو په هغه واقعه باندې لکه دواړه زما ورونه دي، زما دواړه لکه مطلب یو شان د لاس ګوتې دي، خودغرضه دي، بې بنیاده دي. زه د هغې په بنا باندې په میډیا په وساطت باندې لکه دا واضحه کومه چې کومه واقعه شوې ده، نو دا زما د خپلو دوه ورونو په منځ کې وه او په هغې کې چې کوم څه واقعات شوي دي، نو هغه واقعات چې کوم داسې دي چې شیر عالم او هم زما ورور دی او محمد سید هم زما ورور دی، نو هغوی منځ کې سم د ځمکې خبره وه. بیا به کې داسې څه کسانو لکه مداخلت کړی دی چې هغه کسان زموږ د علاقې دي، خو چې د هغوی کرکټر چې کوم دی صحیح نه دی، چې هغوی د چرسو د پوډرو کاروبار بیا کول، هغوی ما تنګ کړي دي او هغې زه خلاف وم، نو هغوی په کې څه مداخلت کړی دی او زموږ دغه وراره ته یې څه داسې غلط ګایډنس ورکړی دی او هغوی څه خبرې کړي دي. به هر حال دا زما دواړه بچي دي او دواړه مې ورونه دي او په دغه کې زموږ څه داسې یو ذاتي دغه نشته دی، ماته یو شان د هغوی دړ او غم یو شان دی. بل طرف ته زموږ یو مشر ورور هم دی، بلکې هغه هم ښه سړی دی، بد نه دی، خو هغې کې دا یو فرق دی چې هغه ذهني بیمار دی او دا بیمارۍ په وجه باندې د هغه نه څه خبرې شوي دي. نو موږ دا ویو چې د هغې وضاحت موږ دا کوو چې نه موږ د یو طرف ملګرتیا کوو، نه موږ دا ویو چې کومه واقع شوې دا ښه نه دي شوي او د دې موږ انشاءالله د علاقې په سطحه د ورورولۍ په سطحه د هغې تدارک کوو. انشاءالله موږ د خلکو جرګې کوو، خلکو سره لکه کینو، زموږ مخکې خلکو ته پته ده چې موږ د علاقې مشري کوو، نو انشاءالله موږ خپل هم داسې کوشش کوو چې داسې ځینې غلطې دغه ونه شي. بل طرف ته د چا په وینا په بنیتۍ باندې په موږ باندې څه بې ګناه اف آی آر هم کړی، خو به هر حال اف آی آر به انشاءالله موږ قانوني لاره اختیار کړې ده او به ثابته شي، که څوک ګناهګار هم ثابتېږي، به که څوک بې ګناه هم انشاءالله به ثابت شي. د هغې په حق کې موږ خپلو د عدالتي کاروایي کړې ده، د عدالت د حکومت د قانون موږ پابند یو انشاءالله چې په هغې کې به زموږ بې ګناهي انشاءالله په میدان ثابته شي. خو دا کومې خبرې چې چا کړي دي نو لکه دا ډېرې بې بنیاده دي، دی په ذاتي خپل مقاصدو دپاره کړي. بل پکې یو مهاجر دی چې هغه هم خبرې کړي، نو هغه مهاجر چې کوم دی هغه موږ دا یو چې د مخې ته دې راشي او که د چا څه ګیلۍ یا څه خبرې نو هغه دې ووایي چې یاره زه څوک یم او دا څوک دی څه خبره ده که نه. نو په هغې کې موږ دا ویو چې یاره که یو سړی ذاتي په یو سړي الزام لګوي نو بدنامي دپاره لکه زموږ د دوی دا اف آی آر هم کړی دی او په هغې کې دا کمې خبرې کړي دي، نو دا زما صرف هغه خپل شخصیت باندې داغ لګول دي. حالانکې شکر الحمدلله موږ د علاقې مشري کوو او د مشرۍ په حیثیت باندې موږ ځان صفا ساتو، خو یاره د یو خبرې موږ خلاف هغه خلک موږ دلته په خپله علاقه کې نه پرېږدو. کم خلک چې چرس پوډر او کوم خلک د قانون نه خلاف نو د هغه خلکو موږ لاسونه نیسو او هغه خلکو په وساطت باندې لکه څه خبرې راغلي دي نو د هغې وضاحت ما انشاءالله چې دا میډیا په وساطت باندې زه د ټولو حکامو ته رسوم چې یاره انشاءالله زما علاقه زما په دغه کې به بې بنیاده غلط خلکو انشاءالله نه ځای شته، نه به موږ ځای ورکوو او که چا کومه بدنامي څوک بدنام کول انشاءالله په ډاګ به راځو او کوم اف آی آر چې شوي دي نو انشاءالله په دې کې موږ قانوني لاره اختیار کړې ده. قانون به ثابته کړي چې آیا څوک ګناهګار دي او څوک نه دي. نو په هغې په حق کې انشاءالله چې بس ما دا پروګرام دغه شیر کو چې یاره دا سبا څوک ونه وایي چې یاره کومه میډیا شوې زه په دې بالکل دا بې بنیاده ده، دا صحیح نه ده. او بل طرف ته زما چې کوم ورور دی چې زموږ نوم یې اخیستی دی نو هغه منټلي سیټ نه دی، هغه ذهني توازن د هغه څه نه دی. نو زه په دې باندې دا چې دا دواړه زما ورونه دي، زما دواړه بچي دي او د بچي په حیثیت باندې به انشاءالله مخکې موږ نظر کړی اوس